السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې درته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو تازه خبر مخې ته شو چې یحیی ماشوم د کوهي نه راوباسلی شو. د یحیی ماشوم لاش د کوهي نه پوره 7 ورځې بعد راووتو. 7 ورځې بعد چې په 7 ورځې په کوهي باندې مسلسل کار شروع کوهي وکنستو. هغه کوهي هغه ایخ ته ورسېدل په کوم ایخ کې چې یحیی ماشوم پروت او یحیی ماشوم د هغه ایخ نه راوچت کړو او د یحیی ماشوم لاش د یحیی ماشوم مور او پلار ته وسپارلی شو. مور او پلار یې څه خبرې وکړلې، ټولې خبرې تاسو سره دلته په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. په سوشل میډیا باندې یو واقعه ډېره زیاته تیزۍ سره خپره شوې وه چې یحیی ماشوم کوهي ته غورځېدلی دی، چې د هغه کوهي غورځېدو نه پس هغه کوهي د یحیی ماشوم قبر وګرځولی شو. د هغه قبر نه بعد بیا هغه قبر وکنستلی شو. کوهي باندې کار شروع شو او آخر کوهي کار کامیاب شو او یحیی ماشوم د کوهي نه 7 ورځې پس راووتو. داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپاره شو، خو تاسو ته یادګرنه کوم چې داسې قسمه خبرونه دروغ دي. د یحیی ماشوم لاش تر اوسه پورې د کوهي نه نه دی راوتېدلی. ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره، د خپل ویوز راوستو لپاره او د خپل چینل پروموټ کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي او مخکې کوي چې د یحیی ماشوم لاش د کوهي نه راپیدا کړو. د یحیی ماشوم لاش د کوهي نه نه دی راپیدا شوی. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.